بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 21 نمبر درس دی. د جملې ذاتی او صفاتی قسمونه شروع فصل نمبر 2 کې. نو د جملې اول مونږه ذاتی سلور قسمونه وی چې د جملې ذاتی سلور قسمونه دي: جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله شرطیه او جمله ظرفیه. دا سلور د جملې ذاتی قسمونه دي. بیا د جملې صفتی قسمونه شپږ دي. اول نمبر جمله مبینه، دویم نمبر جمله معلله، دریم نمبر جمله معترضه، څلورم نمبر جمله مستانفه، پنځم نمبر جمله حالیه او شپږم نمبر جمله معطوفه. اول نمبر د جمله معطوفه مبینه څه ته وایي؟ د جمله مبینه تعریف زده کوو. جمله مبینه هغه جملې ته وایي چې د اولې جملې تفصیل بیان کړي. دوه جملې وي، اوله جمله بیان شي بیا دویمه جمله وي. نو د اوله جمله کې صرف خبره کړي چې یاره دا سیز دومره دی، او په دویمه جمله کې بیا ښودلي چې یاره دا سیزونه دي. نو د اوله جمله کې دا جمله مبینه هغه جملې ته وایي چې د اولې جملې تفصیل بیان کړي. د اولې جملې ته مبینه نه وایي، هغه دویمې جملې ته چې د اولې جملې تفصیل بیان کړي هغه دویمې جملې ته هغې ته مبینه وایي. لکه الکلمة على ثلاثة اقسام. الکلمة کلمه یادی على ثلاثة اقسام، درې قسمه ده. اوس کم قسمونه دي؟ صرف دلته مونږ ته وي الکلمة على ثلاثة اقسام. دا جملې اوله حصه شوه، دا اوله جمله شوه. الکلمة على ثلاثة اقسام. الکلمة مبتدا على حرف جر، ثلاثة مضاف، اقسام مضاف الیه. مضاف مضاف الیه د علی دپاره حرف جر شو، مجرور شو. جار مجرور دا د ثابتتون یا چې دی د خبر قائم مقام شو. نو د ثابتتون دغه شو متعلق شو، او یا چې ثابتتون ولا نو باسي بس ډایرک وایه د خبر قائم مقام شو. نو الکلمة على ثلاثة اقسام. د کلمې درې قسمونه دي. اوس دې اوله جمله کې مونږ ته ووي د کلمې درې قسمونه دي، خو کم قسمونه دي؟ نو بیا نو یوه جمله ده او د دې دویمه جمله ده اسم و فعل و حرف. نو دا دویمه جمله کې مونږ ته ووي اسم و فعل و حرف. نو دا دویمه جمله چې ده دا مبینه ده، ځکه دې د دې اولې جملې تفصیل بیان کو. د اولې جملې ته مبینه نه وایي، ځکه دې که خو الکلمة على ثلاثة اقسام نو مونږ ته ووي د کلمې درې قسمونه دي. نو هغه درې قسمونه اوس کم یو دي. نو چې کله هغه درې قسمونه بیان شي که نه، نو هغه درې قسمونه چې کم بیان شو هغې ته جمله مبینه وایي. اسم و فعل و حرف. دا اسم فعل او حرف دی. د کلمې درې قسمونه دي: اسم فعل او حرف. نو ګوره د دویمې جملې ته مبینه وایي. نو په دې مثال کې د اولې جملې یعنی دا الکلمة على ثلاثة اقسام دا اوله جمله ده، اوله جمله. نو په دې مثال کې د اولې جملې مطلب صفه معلوم نه و. د دې صفه معلوم نه و مطلب چې هغه کم درې قسمونه دي. صرف دې کې وي د کلمې درې قسمونه دي، خو صفه معلوم نه و چې کم درې قسمونه دي. په دې دویمې جملې بیا بیان کړه. دویمه جمله دا یوه ده: اسم و فعل و حرف. دویمه جمله چې هغه اسم فعل او حرف دی. نو ځکه دې دویمې جملې ته جمله مبینه وایي. د اولې جملې ته الکلمة على ثلاثة اقسام ته جمله مبینه نه وایي. د دویمې جملې ته اسم و فعل و حرف دا دویمه جمله ده، دې ته جمله مبینه وایي. مبینه ورته ځکه وایي چې د دې اولې جملې بیان یې وکړو، نو ځکه ورته مبینه وایي چې بیان یې کړی دی. نو د اولې جملې بیان یې وکړو چې د الکلمة على ثلاثة اقسام د کلمې درې قسمونه دي. نو اوس هغه درې قسمونه چې کوم بیانېږي اسم و فعل و حرف. نو دغه اسم و فعل و حرف دا دویمه جمله چې ده دې ته جمله مبینه وایي، ځکه د دې اولې جملې بیان یې وکړو، د اولې جملې تفصیلي بیان کو، نو ځکه دې ته جمله مبینه وایي. ښه، اوس جمله معلله څه ته وایي؟ معلله داسې جملې ته وایي. جمله معلله داسې جملې ته وایي چې د اولې جملې علت یعنی وجه بیان کړي. علت وجه ته وایي. معلله یعنی وجه والا جمله. ټیک شوه؟ معلله یعنی وجه والا چې دا دوه جملې دي کې وي. اوله جمله بیان شي چې یاره دا کار مه کوئ، نو بیا په دې دویمه جمله کې د دې اولې جملې باره کې خبره وکړي چې یاره په دې اوله جمله کې ویلي چې دا کار مه کوئ، دا ځکه ویلي دي چې دې ورځو کې داسې کار پکار دی. ټیک شوه؟ نو هغه دویمې جملې ته جمله معلله وایي. یعنی علت بیان کړي، وجه د اولې جملې وجه بیان کړي. دوه جملې وي،
لکه په حدیث شریف کې دي لا تصوموا فی هذه الایام په دې ورځو کې روزې مه نیسئ لا تصوموا تاسو روزې مه نیسئ فی هذه الایام په دې ورځو کې نو دا یوه جمله ده لا تصوموا فی هذه الایام دا یوه جمله ده فانها ځکه چې فانها معنا ده ځکه چې ایام دا د یوم ورځ د یوم دغه ده جمع ده یوم یوې ورځې ته وایي ایام ډېرو ورځو ته وایي اکلن د خوراک و شرب او د څښاک و بعال او د جما فانها ځکه چې ایام اکل و شرب و بعال ځکه چې دا د خوراک څښاک او د جما ورځې دي نو ګوره دې دویمې جمله کې چې را کومه دویمه جمله ده که نه دې ته معلله وایي ځکه د دې اولې جملې دا اوله جمله ده اوله جمله د دې اولې جملې چې کوم هغه وجه وه که نه هغه په دویمه جمله کې دویمه جمله دا ده دویمه جمله په دویمه جمله کې بیا د دې اولې جملې هغه وجه معلومه شوه تا ته په اوله جمله کې وایي لا تصوموا فی هذه الایام په دې ورځو کې روجې مه نیسئ ځکه چې فانها ایام اکل و شرب و بعال ځکه چې دا د خوراک څښاک او د جما ورځې دي دا دویمه جمله ده نو دا فانها ایام اکل و شرب و بعال دا دویمه جمله ده د حدیث معنی ده تاسو روجې مه نیسئ په دې 15 ورځو کې یعنی عیدین یعنی دوه اختره ورکوټه اختر او غټ اختر او ایام تشریق یعنی کوم ورځو کې چې ایام تشریق هغه ورځو ته وایي په کوم ورځو کې چې خلک هغه تکبیرات وایي د عرفې د ورځې نه شروع کیږي نو یو د عرفې ورځ شوه بیا د اختر ورځې نه علاوه 3 ورځې نورې شوې د اختر په 4مې ورځ په مازدیګره پورې بیا دا تکبیرات ویلی کیږي نو ځکه دې ته نو 3 د تکبیراتو ورځې شوې 2 د اختر ورځې شوې په دې 15 ورځو کې روجې نیول ښه نه دي پکار ځکه چې دا د خوراک څښاک او د جما ورځې دي په دې حدیث کې په اوله جمله کې د 15 ورځو روجونه یې منې کړه او د دې علت یعنی وجه بیا په دویمه جمله کې بیان کړه چې هغه د خوراک څښاک او د جما ورځې دي نو ځکه تاسو په دغه ورځو کې روجې مه نیسئ ټیک شو جی نو دا موږ سره اوله جمله مبینه مو شوه او دویمه معلله مو شوه مبینه هغه جملې ته وایي چې د اولې جملې تفصیل بیان کی یعنی الکلمة على 3 اقسام دا یو جمله ده اسم و فعل و حرف دویمه جمله ده نو د دویمې جملې د اولې جملې هغه تفصیل بیان کو چې د کلمې 3 قسمونه دي او چې کوم هغه اوس هغه 3 قسمونه بیانېږي که نه هغې ته جمله مبینه وایي اسم و فعل و حرف دې ته جمله مبینه وایي ځکه په اول مثال کې د جملې صفا مطلب معلوم نه و چې هغه کم 3 قسمونه دي نو د دویمې جملې بیا بیان کړه چې هغه اسم فعل او حرف دي نو ځکه د دویمې جملې ته جمله مبینه وایي او بله دې ته ګورئ دویمه نمبر جمله معلله داسې جملې ته وایي چې د اولې جملې علت وجه ته وایي یعنی وجه بیان کی لکه په حدیث شریف کې دي لا تصوموا فی هذه الایام تاسو په دې ورځو کې روجې مه نیسئ دا یوه جمله شوه دویمه جمله فانها ایام اکل و شرب و بعال دا دویمه جمله شوه دا دویمه جمله شوه د حدیث معنی ده تاسو روجې مه نیسئ په دې 15 ورځو کې یعنی عیدین 2 د اختر ورځې او ایام تشریق یعنی 3 د هغه تکبیراتو ورځې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اوس چې به دا غټ اختر نه یو ورځ مخکې شروع کېږي ځکه چې دا د خوراک څښاک او د جما ورځې دي په دې حدیث کې په اوله جمله کې د 15 ورځو روجونه یې منې کړه او د دې وجه د دې علت یعنی وجه بیا په دویمه جمله کې بیان کړه چې هغه د خوراک څښاک او د جما ورځې دي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام